په بخاری کې یو حدیث دی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې یو عیسائی ایمان راوړو هغه عیسائی چې کله ایمان راوړو نو دا صاحب قلم لیکل کولو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل ته خو زما ملګری شوې ته دې څه کو چې مالا آیاتونه لیکا دا وراتلو نبی علیہ السلام ورته وحی ویلو د ولیکلا څو وخت پس دا مرتد شو واپس عیسائی شو چې مرتد شو نو خلکو ته ویل دا آیاتونه ولا مالک لري در پیغمبر دی ما دا پیغمبر لما لیکلی دا زما کتاب دی الله کتاب نه دی او دا خبره صحه د بروټی کوم چې ما ول لیکلی دی او نبی علیہ السلام د دې خبره تصدیق هم کو صحابه هم کو عام خلق هم کو چې دا لیکل د کړی دی صحیح خبره خدا او چې لیکل د کړی دی خدا د رسول ویلی دی الله تعالی وحی را لګلی دا په دې وجه باندې دا خبره مشهور شوله چې قران د الله کتاب نه دی او دا د بنده کتاب دی او دا ورته پلانې وي بخاری دا لیکلی دی وای دا چې کله مړ شو کنه دا سړی مردار شو دسې وشوله چې قبر کې کله خښ شو سبا چې کله خلک راغلل د قبر د پاسه پروت وای دوی چې دا صحابه راایستلی دا ځمکې نه پرېښودو ځان ته دی چې بیا خښ کو په سبا له بنرال په دوی ورځ باندې بیا د قبر د پاسه پروت وای دی بیا وی چې دا صحابه راایستلی دی لپاره چاره وی شرمای او خلکو ته وای چې دا د دروغ ویلو په درې مورز باندې چې کله رااله بیا د پاسه پروت وي دی ویل چې بالکل دا خبره ټیک ده موږ ته دروغ ویلو چې دا وਹੀ زما ده دا کتاب زما ده د پیغمبر نه دی په دې وجه باندې دا خبره مشهور شوله چونکه قران کریم په باره کې الله رب العالمین خدا وعده کړی و چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قران موږ نازل کړی دی او موږ به د قران کریم حفاظت کوو نو الله رب العالمین دوی چیلنجونه ورکړل چې که زما دا کتاب بالفرض دروغي او دا د بنده کتابي دا تنزیل نه بلکې دا تصنیف او تالیفي نو تاسو هم عرب یې تاسو راولګي او د الف لام او میم نه ما دا قران جوړ کړی دی د عربي الفابېټس دي حروف هجا دي تاسو راولګي او تاسو د کتابونه جوړ کړئ نو الله رب العالمین دوی لا 15 ځل چیلنجونه ورکړي دي قران کریم کې 5 چیلنجونه دي دې ځکه بدای ان شاء الله بحثو کو بیا وځي پسې دا راځي سورۃ بنی اسرائیل تاسو راواړوي سورۃ بنی اسرائیل 15 سپارہ 88 نمبر آیت کې ورایش چې الله رب العالمین دوی ته اول چیلنج ورکو چې تاسو روح قران راوړي یعنی دوی ته د ټول قران چیلنج میلاو شو ټول قران دا سي دي قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران کدا پیریان انسانان راجم شي او دوی وای چې موږ د قران په شان بل قران جوړولې شنو را دی وړي لا یاتون بمثله چرتم نشي کولای دا کار ولو کان بعضهم لبعض ظهیر اگر کده یو بل مدد ولي ونکي ورته ویل پیریان انسانان راجم شي او تاسو د سیو کې چې د قران کریم په شان تاسو هم یو کتاب جوړ کړئ خو دوی دغه چیلنج قبول نکړل شو او دوی کتاب جوړ نکو کتاب او قران جوړ نکو دویم کله چې قران کریم دوی جوړ نکو نه پوس کې وا او دوی کله عجز ول نو الله رب العالمین ول بیا د لسو سوراتونو چیلنج ورکو دا به ان شاء الله تعالی راشي په سورۃ هود علیہ الصلوۃ والسلام کې سورۃ هود آیت نمبر 12 13 کې راځي چې الله رب العالمین ورته ویل کدا سه نشي کوله نو بیا تاسو د سی وکي چې لس سوراتونه راوړی لس سوراتونه سورۃ هود کې راځي هغه ده الله تعالی فرمایي ام یقولون افترا دا 13 نمبر آیت ده ام یقولون آیت خلق و افترا او پیغمبر دا قران د ځان نه جوړ کړی دی قل وایا ورتا فاتون تاسو راوړی کنو بی 10 سور لس سوراتونه مثل د قران په شان مفتریات د ځان نه جوړ شوی ودعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين لسورتون دوی را نوړلو چې کله داغین عاجز ول نبی الله رب العالمین چې لسورتون کله را نوړل نو په سورۃ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کې الله رب العالمین ول بیا بل چیلنج ورکو سورۃ یونس آیت نمبر 38 کې ورازي چې تاسو د سی وکیزا د قران کریم یو آیت خو پیش کوي کنه یو آیت پیش کوي تاسو نو بیا یو آیت هم پیش نکو هغه داسې دی یو سورتو ام یقولون ایدا خلق وای افتراه پیغمبر دا قران د ځان نه جوړ کړی دی قل وای وتفاتو تاسو راوړی به سورت یو سورت مثل دی قران په شانې په فصاحت او بلاغت کې ودعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين دا د یو سورت چیلنج هم دوی قبول نکړل شو او کله چې بیا د یو سورت نه معجز شو
بیا الله رب العالمین ورله په دې صورت کې د یو آیت یا د صورت د یوې حصے چیلنج ورکو هغه د سورۃ بقره آیت نمبر 23 وَإِن كُنتُمْ كَچرتا یی تاسو فی ریب پشک مما دغه کتاب نه نزلنا چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا په خپل بنده باندې فاتونو تاسو راوړئ بسورۃ یو سورۃ مم مثله من پکې د تبعیض د پاره شي مم مثله چاغه د دې پشانی بسورۃ یو سورۃ مم مثله د دې په مثال باندې یو سورۃ راوړئ چې هغه د سورۃ یو حصہ وي هغه د سورۃ یو حصہ ځکه په مثله کې د امین د تبعیض د پاره شي نو بیا به دا نیم سورۃ شي نو نیم سورۃ بیا یو آیتم کې دی شي او دا رنګ یو سو آیتونم کې دی شي ولي خجی پنځم نمبر کله چې دا د دین عاجز شو د دین چې کله عاجز ول چې د قران کریم په شان فصاحت او بلاغت کې یو آیت هم پېښ نکو خدا به ان شاء الله تعالی سورۃ الطور کې برازي آیت نمبر 34 سورۃ الطور 26 واسی پارا دا چې پاغه کې بیا الله رب العالمین له چیلنج ورکو چې دا د سیو کې تاسو یو سورۃ نشي راوړل نو یو حدیث یو کلمه تاسو له پېښ کې یو کلمه 26 واسی پارا ده کنه 27 پارا سورۃ طور او سورۃ النجم یو بسر نږدې دي آیت نمبر 34 پاږي کې دی ام یقولون تقوله آیت خلق وای چې پیغمبر دا قران د ځان جوړ کړی دی بل لا یؤمنون بلکې دی ایمان نه راوړي نو فلیاتون دی راوړي به حدیث یو حدیث یو کلمه یا یو آیت مثله د قران په شان ان کان صادقین کې دي رښتینی وي د 15 چیلنجونه الله ور کړی دي او 15 چیلنجونه کې یو چیلنج مل دی نه دی قبول کړي نو دا هغه چیلنجونه کې کوم یو سلورم نمبر چیلنج دی وَإِن كُنتُمْ كَجَرْتَئِ تَاسُو فِي رَيْبٍ فَشَكِّ مِمَّا دَغَ كِتَابْنَا نَزَّلْنَا چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا په خپل بنده باندې دا تنزيل باب تفعیل دی او په باب تفعیل کې تدریجی نو قران کریم په تدریج باندې نازل شوی دی د نور آسمانی کتابونو سره صيغه د انزال باب افعال ذکر کیږي اگر چې قران کریم د پاره هم په یو ځای نیم کې انزال صيغه راغلی دا غې نه مراد بیا ټول قران نزول د اشاره ده نور په آسمانی کتابونو کې چې کله د تنزيل خبره کیږي نو په صيغه د انزال باندې وي او قران کې صيغه د تنزيل لا فرق ده چې قران کریم په دریش کاله کې راغلی دی او په خوانی آسمانی کتابونه اغا جملة واحدة او دفعة واحدة نازل شوی دی